قرآن کریم معجزه ده. قرآن کریم معجزه ده. یو کتاب هم سوک پا یادو نشی یادولی پا حفظ سرا سیوا دا قرآن کریم دا معجزه ده. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نم بتاسو اوریدلی وی دیوی ز پینزو کالو عمر کیوم چی ما دا قرآن حفظ شروع کو. پینز کال عمر میو زوام بچے دی مدرسی تکینو نویدالا معشوم دے نچی غٹ شی ناغد دا حفظ نعوزی زوام کینو ویدا معشوم دے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ دا پینزو کالو پا عمر کی دا قرآن حفظ شروع. پینزو کالو نا پس میں وی دا قرآن حفظ شروع کو او چه دا نخو کالو پا عمر کی شو نو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ دا قرآن حافظ شو. نخ کال عمر کی دا قرآن کریم حافظ ابن حجر چنو می یادیگی علماء پیجنی. الحمدللہ منگ مدرسو علکولو وایو علل اعلان وایو الحمدللہ. دو رزی مخ کی زمونگ بنیر کے مدرسہ دا بنیر شیرگڑ یو مردان شیرگڑ لے یو دا بنیر شیرگڑ لے دا بناتو مشہور مدرسہ دا. زتلیو ما ختمونو دا معشومانو یو معشومی پا کے حفظ کڑیو باقیدہ ما خوال را للا ما والا بیا 1000 روپای مورکڑلی دیر وڑا معشوم وا مای 100 کال عمری دے دا قرآن حفظ کڑیو چی دا عمر تپوس میں اکو نو نخ کال عمری ہو. مای شکر الحمدللہ پنننی دور کے مدارس دا حافظ ابن حجر عسقلانی بچی پیدا کرل. الحمدللہ حافظ ابن حجر عسقلانی پا نخ کال عمر کے حفظ کڑیو. نن زمونگ مدارسو پا نخ کالو پا عمر کی یو حافظ لور مور او پلار تا حوالہ کڑلا. خلق وی دا مدارسو سے کردار دے مدارسو سی چلوکو. نخ کال کے حافظ بچے دا نخ کالو پا عمر کے حافظ بچے قوم تور کول دا دا مدارسو کردار دے او دا دا قرآن کریم معجزہ دا. ما تیوی امتحان تیم والا ویسے پسے تی قرآنم وو روا حیران پاتشم یا اللہ قرآن کریم معجزہ دا. خدایا دا اسی دی اوڑو تا یادی گی مڑا اسی یادی گی. امام محمد رحمت اللہ علیہ دا سوار لسکالو پا عمر کیوں. امام محمد ابن الحسن الشیبانی دا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگرد دے. سوار لسکال عمر اوراغی دا امام سے ابن دے مسئلے تپوسو کو وی او الگ دا مسخوتن منز اکو دا اغی نپس دے بالغ شو وی دے بدا منز دوبارہ کئی. امام سے ورطوی او دا منز با دوبارہ را گرزی زکا دے دا دے منزن پس بالغ شو نو منز پی اس فرض شکا دا منز با دوبارہ را گرزی. دا سوار لسکالو عمر لکو امام سے چورت سنگ مسئلہ بیان کنو لال دا جماعت پا گوٹ کے ادرد منزی وکو دا اخپل مسئلہ وا. امام سے رحمت اللہ علیہ چورت دی سے وکتلو ویدن با خدای دا دین دیر کارا لی دا دیا لکنا نسمو دا پس پلاری دا مٹن نیولے و دا امام سے مجلس تیراوس. کتابونو لیکلی دی بازوی پلاری دیر مالدارو دا امام محمد رحمت اللہ علیہ پلار رائے وستو امام سے تی مجلس کے کینو وی دے بستا شاگرد کی گی. امام سے ورطوی دے دا قرآن حافظ نہ دے و زمان دا شاگردے دا پارا حفظ دا قرآن شرط دے دے با حافظ اول حفظ کئی علب بیا رازی روسختی کو امام محمد ابن الحسن الشیبانی روسختی کو پورا اوو رزی پس راغیو دا امام سے پا مجلس کے کیناس پورا اوو رزی پس. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تپوس کی تا تما ویلیو چی دا قرآن یادول بشرتی اغور توی حافظ تو ہو ما قرآن یاد کڑے دے. اوو رز کی قرآن یاد کو بیاراغی دا امام سے شاگردی شروع کرل. اوو رز کی قرآن خواہ دا معجزہ رابیدار شئی بچو تم قرآن ورکو بچیم دا قرآن حافظان کو
نو مونږ ورته وایو د 500 کال عمر کې نه مړه مولي صاحب دا ډېر رک. حافظ ابن حجر وی 15 کال عمر کې چې شروع مې وکړله په یوه ورځ کې مې سوره مریم په یاد کو. سوره مریم مې په یوه ورځ کې یاد کړی ښه. نو د قرآن دپاره د عمر ثقیب نشته دی. ته وایي مولي صاحب ماشومان خو به راولم حفظ ته به یې کښېنوم. نه هسې دا د عقل نه بار خبره نه لکه چې د نخو کالو ماشومي که نه او د ده په سینه کې 23 لاک حروف محفوظ شي. قرآن کې 30 لکه حروف دي 30 لکه او دا په سینه کې پراته او دا د بچي د ژبې نه راوځي. د کمال خبره ده. تاسو وایي مولي صاحب ماشومان یادولی شي خو مونږ دا لوی خوی نه شو یادولی. نو داسې به درته هم وښیمه که نه. حسین احمد مدني رحمت الله علیه چې کله انګریزانو جیل که نو عمر کتابونو لیکلی دی 70 یا 75 سال عمر 70 یا 75 جیل کې قرآن شروع کو. د 70 او یا د 75 سال په عمر کې 20 سپاری قرآن کریم په جیل کې یاد کو. د 75 سال په عمر کې 70 یا 75. یو عالم لیکلی دی وی زما یو 200 کراچۍ کې و زه وله بیا لاړم وی 90 کال عمر یو 90 کال عمر کې قرآن کریم په یادو یاد کړی و. چې زه وله لاړم ما وکتل نو په وجود کې یو تور ویښته نه و وروزي او سر هر څه سپین و که نه. 90 سال عمر و 90 سال په عمر کې ما خپل دوست وی د قرآن حافظ ولیدو. معلومیږي دا چې قرآن معجزه ده. ماشومان هم یاد کو بوډاګان هم یاد کو زنانو تم یادیږي او نارینه تم یادیږي. تکړه شئ بچو قرآن یادوئ قرآن یادوئ. دا معجزه ده. خو بچو د نظر ډیر حفاظت کوئ. حفاظ علماء د نظر ډیر حفاظت کوئ. نن ډیره ګیله مونږ ته دا راځي حافظ قرآن و مولي صاحب حفظ یې کړه اوس دې قرآن هیر شو ګیره یې وخریله وی. مولي صاحب بچي مې حفظ کړی اوس دې قرآن هیر شوی دی. مولي صاحب بچي مې حفظ کړی اوس مزدورۍ لتلې ګیره خرئ. ای بچو د نظر حفاظت وکړئ. بچو قرآن هیریږي. د نظر د حفاظت چې څوک نه کوي قرآن تی هیریږي. ای علماو ای حفاظو ای د قرآن بچو دا سترګې بچ کوئ. ګورئ دا موبایل نه دی دا غټي غټي سپېړې د دې نه بچو احتراز وکئ. ښه دې کې تصویران راځي. سړی خیال نه د غیر محرم زنانه باندې پکې نظر ولګي. زنانه او تصویران پکې مخې ته راشي. ابو عبدالله دا د قرآن حافظ وی زه د خپل استاد سره په لاره روان خپل استاد سره په لاره تلمه نو یو الک مې ولیده ډیر ښایسته وی ما چې ورته نظر وکړو نو ډیر حسین نو ما ورته په غلط نظر کاته وکړل. استاد ته مې وی چې دله به هم خدای عذاب ورکړي دومره حسین دی به هم الله عذابوي. غلط نظر مې ورته داسې اوچت کړ. وی په هغه ټیم مې راته استاذ ووی چې د دې ګناه سزا به درته میلاویږي خو چې کله وی. ابو عبدالله وی کریک 20 کاله پس 20 کاله مې د هغې ګناه تیر شو کاره 20 کاله پس رانه رب العالمین قرآن ییر کو. بس د قرآن حافظ ما پورا 20 کاله پس کریک په حساب 20 کاله پس رانه الله قرآن ییر کو. دې سینه کې قرآن نه پاتې کېږي چې دلته سترګې تصویران ګوري. دې سینه کې قرآن نه پاتې کېږي بچو. دې سینې نه قرآن زی. قرآن د الله کلام دی. داسې سترګو ته بیا الله قرآن نه ښایي. داسې غوږونو ته بیا الله قرآن نه اورئ. په داسې ژبې بیا الله قرآن ته نه پرېږدي بچو. دا پاکه ژبه غواړي دا پاکې سترګې غواړي دا پاکه سینه غواړي بچو. قرآن یادوئ. زه پروګرام لتلی یو مدرسې ته لاړم حافظانو پکې یو حافظ یې راپاسو ماته یې مولي صاحبو د قرآن یادم کو د قرآن حافظم شو او په یوه ورځ کې
ټول قرآن دوباره واورو په یوه ورځ کې ټول قرآن. حیران وم ورته مې خدایا سحر شروع کو ماسختن له قرآن ورسو په یوه ورځ کې ټول قرآن کریم په یادو باندې دوباره اورول. مې د بختورې مور بچی دی د بختورې مور بچی دی عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ په یو رکعت کې ټول قرآن اورولې و. تمیم داری رضی الله تعالی عنہ په یو رکعت کې ټول قرآن اورولې و. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په یو رکعت کې ټول قرآن اورولې و. دسی کسانو تیر شوی یو رکعت کې ټول قرآن اورول. او الحمدلله تسلی ساته پلارانو میندو مطمئن وسئ د پاکستان مدارس پا دسی بچے درکی چې په یو رکعت کې به ټول قرآن اوري انشاءالله. دا به در کوم پلاره دا بچې به درته حواله کوم. دسی خو مې درته حواله کړه چې په یوه ورځ کې ټول قرآن وي. خو دسی به درته انشاءالله حواله کوم چې په یو رکعت کې به قرآن وای انشاءالله. ته صرف دعا کوه دعا. قرآن کریم معجزه ده. دسی خو ډیر حافظان تیار شول ډیر زیات حافظان چې قرآن یاد کی او په یو شواروز کې ټول قرآن دوباره ختم کی. قرآن کریم د الله کلام دین معلومیږي قرآن معجزه ده. خبچو قرآن کریم معجزه ده. شکر اوباسئ چې الله قرآن کریم باندې سینې منور کړلې او الله سینو ته قرآن درکو. بچو ډیر په خوشاله شي چې الله سینې په قرآن منور کړلې. ای بچو تلاوت کوي ښا تاسو چې روان یې دا حافظان په دې پسې ملائک رواني شاته وی دې به اوس تلاوت شروع کی زبې واورم. نو حافظ قرآن موبایل رواني اټول شپه فیسبوک کوي ملائک په انتظار وي دې به د قرآن تلاوت کې او حافظ قرآن ټول شپه فیسبوک ته پروت دی. اب فیسبوک کوي او ملائک په تمه دي وي دې به قرآن لولي دې به قرآن لولي. بچو حافظ قرآن چې په تراو ادریږي اې د قرآن حافظانو روجه را روانه ده ښه انشاءالله تراو کې به قرآن اوروي ښه الحمدلله. مخکې به د جمعات تپاره حافظ نه پیدا کېده چې مسجد کې ختم وکي. اوس مونږ بیټک ګورو چې چرته په بیټک کې ختم وکړو. جمعاتونه خو ډک او ډک خو بیټکونه ګورو. ما سره دوره کې طلبا دي هره ورځ راته وایي مونږ له دې جمعاتو کتو ختم له زه ورته هم ګورو په کوشش کیو نو ښه مسجد راله راکړئ چې ختم درله پکې وکړو. الحمدلله د دې مدارسو د دې فقیرانو ملنګانو علماو برکت دی ښه. زه یو کلي ته تللی وم ما ته مولانا صاحب د دې کلي په ټولو بیټکونو کې څه کال قرآن ختم شوم الحمدلله. بیټکونو کې درلم قرآن ختم. تیر کال نه بل کال زمونږ په مدرسه کې سلور پیری قرآن ختم شو. یو ځلې دفتر کې دوه ودرېده مې دې دفتر کې مونږ کینو پاسو یو ختم دی دفتر کې وکړه. یوې د مدرسې په مسجد کې وکړو یوې په دفتر کې وکړو یوې لاندې په حال کې وکړو یوې بره په کمره کې وکړو. نو ځایونه جوماتونه نه پیدا کېدو. حافظان به ولاړو مې دفتر کې راله قرآن ولولې. موري بچي ته وایا بچیا زما دی اوده کېدو کمره کې څه کال ختم وکړه. بچیا دې کور کې قرآن ولولئ دې بیټک کې قرآن ولولئ قرآن ولولئ. دومره حافظان الحمدلله تاسو ته علماء درکړل. هر کال بلا حافظان تاسو ته میلاویږي او دسی حافظان چې هغه د قرآن کریم مکمل او کامل حافظان دي. بچو چې په تراو کې څوک ادریږي او د قرآن شروع کی دی یو حرف ووایي تاسو به علماو نه اوریدلی چې حدیث مبارک کې راځي چې لس نیکۍ دي. خدا د ټولو نه ادنا درجه ده ښه. اعلی درجه دا ده چې دی په مانځه کې ولاړي او په ولاړه قرآن لولي نو بیا په یو حرف الله سل نیکۍ ورکوي او 30 لک حروف دي. حافظ قرآن چې سلام وګرځي په آخره شپه وایي نن زما د تراوو ختم دی. ای د قرآن حافظه تا 23 لاک حروف الوستل او په یو حرف الله سل نیکۍ درکړي دي. د اختر په ورځ خلک په تمه دې ته یوم الجائزه وایي د انعام ورځ وایي.
توای ما روجه نیولې ده. حافظ قرآن ډېر بختوري. مونږ د اختر په ورځ د روجو بدله غواړو. حافظ قرآن وی روجه میم نیولې ده او په تراو کې مې 30 لکه حروف د الله د کلام هم لوستلي دي. حافظ قرآن ته به د هغې بدله هم میلاویږي. او دا یوازې داسې نه وي دی چې یوه سپاره وی که نه تاسو خبرې چې دی د څو پیرې اړوي. یو عالم وی زه چې کومه سپاره وامه تراو کې نو هغه د ورځې 10 پیرې په یادو مول اړوم 10 پیرې واړوم نو بیا په تراو کې وم نو چې هره ورځ سپاره 10 پیرې اړوي نو دا یو ختم نه شو. ښه دا څو ختمونه شول؟ دا 11 ختمونه شول. ښه هره پیرې 10 نه 10 خو د یوې ورځې 10 ختمونه 10 پارې لکه په یوه ورځ کې راغلي. هره ورځ 11 پارې حساب پې کوه نو چې دا د څو پیرې قرآن ختم. بچو ډیر بختور یې چې رب العالمین هم د قرآن کریم دولت نصیب کو. رب العالمین د قرآن حافظان کړي او څوک د قرآن ناظر خوان کړي. والدینو ډیر بختور یې. الله ډیر لوی نعمت درله الله درک. پلار ډیر بختور حافظ قرآن بچي وي به د قدر کوي به حافظي به عالم بچي به د قدر کوي. بچو د والدینو به قدر کوئ. د پلارانو میندو به خیال ساتئ. ښه بچو مونږ مدرسه کې څه تعلیم ورکو تاسو خبر یې؟ تاسو ته پته نشته چې دی به څه وایي دی بچو ته. مونږ له چې ستا بچې مدرسې ته راشي ما ته وایي مولي صاحب زما پلار چرسی دی. سکول کې وایي زما پلار چرسی دی نو ټول واړه ورته وایي ای د چرسی بچیا. چې مدرسې ته راشي وي زما پلار چرسی دی ورته هم چپ بل لفظ به نه بدلی بس خبره ختم. ولی مولي صاحب زه هم چپ بس بل به نه وایي. ولې زه ورته وامه که چرسی دی خو د الله په نس چرسی دی او تا دپاره ولی دی. ته به چرسی نه وایي ښه بچیه ته به ولی وایي. د مدرسې تعلیم د چرسی نه څه جوړوي؟ ولی جوړوي. او ای زما پلار چرسی دی زه ورته وام ولی دی. چرسی به نه وایي ښه بچیه. وی مولي صاحب ګیره نشته زه هم هغه تپوس پتې الله کوي خو تا دپاره ولی دی. ته به څه نه وایي بچیه تا پلار دی بس. بیا ستا بچي نه تپوس وکړم بچیا ته مور او پلار ته څه وایي؟ ته مور او پلار ته څه نوم وایي؟ ته پاسه لکه بچیا ودرېږه ته دا ته ودرېږه. مور او پلار دې دواړه شته دی؟ ها مور ته څه وایي؟ امی وایي دیدی وایي بیبي وایي څه وایي؟ امی. پلار ته څه وایي؟ پاپا. پاپا او امی وایي. زه هم بچیا دا پاپا او امی نه دي. دی وایي پاپا امی دي زه هم پاپا او امی نه دي. دی ما نه تپوس کی مولي صاحب څه دي؟ چې امی او پاپا نه دي نو څه دي؟ زه ورته هم بچیا دا امی او پاپا نه دي دا د جنت 2 دروازې دي بچیا. بچیا دا د جنت 2 دروازې دي. ذهن دی واغستله پلار اوسط ابواب الجنه. پلار د جنت مینځنۍ دروازه ده او مورم د جنت دروازه ده. ښه بچیا دا څه دي د جنتو 2 دروازې دي. ته چې د کوره راوځي دواړه خوشحالۍ 2 دروازې د جنت کولو دي. چې راوځي دواړه خپئ نو 2 دروازې درته د جهنم کولو دي. ښه بچیا نو دا امی او پاپام دي خو د جنت 2 دروازې دي. کښېنه ښه بچیا ضایع نه کوي. ښه بچو دا 2 دروازې د جنت دي چې د سړي ذهن ته د 10 کالو په عمر کې پریوزي چې مور مې د جنت دروازه ده. دی به دې مور ته کنزل وکړي دی به دې پلار ته بیا کنزل وکړي نه به کوي وایي دا د جنت دروازه ده. بیا ستا بچې ما ته وایي مولي صاحب ما ته د پلار او د مور د مخ مثال نه ښیي چې زه هغې ته ګورم چې زه پیژنم. ماشومان واړه یي که نه دی په مثال سره ډېر ښه پوهېږي چې زه ورته مثال ښیم پلاره ته ما وګوره که نه. زه ستا بچي ته وامه وایم ای بچیا د مور او د پلار د مخ مثال وښیم چې هغې ته ګورې او بیا د مور مخ ته ګورې وي او وایم چې هغې ته ګورې او بیا د پلار مخ ته ګورې وي او زه هم بچیا ما ډېر وکته ښه ما مثال پیدا نه کړو. وی مولي صاحب نور نه دی؟ زه هم مړه نور د پلار مخ چرتم نه نو
نور او د مور مخ چرتم ننو. یا مولی صاحب یو مثال خوراته وخیا کنه، یو مثال وخیا. زوم بچیا خدای دې غټ سړی کا، خدای دې لوی سړی کا، خدای دې د قرآن حافظ او عالم کا، خدای دې حج او عمرې له بوزه، او خدای دې د مور او پلار سره یو ځای بوزه بچیا. چې هلته ورشي که نه بچیا او د الله کور وویني کعبه، دا ته چې ورته دلته مخکی وی مخ مې که د کعبې شریفې په لورې کړه، الله اکبر لور طرف ته وي. مونږ وایو مخ مې که د کعبې په طرف، الله اکبر. بچیا خدای دې بوزه نو چې هلته دې کعبې ته داسې وګورې او مونځ وکړي. ښه کعبې ته وګورې او مونځ وکړي. مالدارانو ځئ مړه ځئ پیسې څه کوئ، ورشئ کعبې ته مخامخ مونځونه وکئ مړه چې د مونځ خوند ووینئ، خوند او دې کعبې نه طواف وکئ. خو ډېر مونږ ناپوه یو، بس سړی وایي چې په مطاف کې مې وجړلې. خلق به رواني طواف پکې او موبایل بیان کړی، لا یو ویډیو سټارټ وي کعبې ته ګوره. یا خدای پاکه، یا د خدای بنده ګوره ورته وایي لا یو ویډیو سټارټ دی. یا د خدای بنده دا ته په کوم ځای کې روانې؟ زه واما زه هر سړي ته وایم چې طواف کوي که نه داسې مختورن طواف کوه. خپیمانه سړی نه، خپیمانه دې کعبې ته ډېر نیغ ګورم نو، خو چې چکر لګی لږ دې کعبې ته ګوره او بیا جاړه وایي خدایه دا کعبه او زه دا رښتیا دي، دا حقیقت دی چې زه د کعبې نه ګیر چاپېره ګرځم. هم کعبې ته هم نیغ مه ګوره، ته دا جرأت څنګه کوي چې د کعبې په خوا کې موبایل رالی او تصویران وباسي؟ دا جرأت ته کوي څنګه؟ دا ته څنګه دا جرأت کوي؟ دا ګناه به د خدای معاف کړي بیا چې د کعبې او د کعبې په ویښ کې ولاړې وګوره وی لا یو ویډیو سټارټ ته منته اوس خبره ده کعبه وي نه کعبه وي. ای د خدای بنده دې مټ نه لګي وسنډه، دا ته په کم ځای کې؟ ته په سولې دا ته خدای کم ځای ته راوستی؟ یاد ساته دې ځای ته به بیا خدای پرې نه دي ګورې، بیا به دې پرې نه دي ګورې. دا بې قدري ده، دا بې ادبي ده، دا بې احترامي ده، دا ګناه ده. بس زوامه بختور سړی هغه دی چې نه چاله ټیلي دی خو داسې او داسې یو به په ټیله وایي. په ټیلو خلک مه وخه او ځان له داسې غلی ګرځه او دا اوښ کې به دې په دې مخ را رواني او داسې په پیر کې دې کعبې ته ګوره وایي خدایه زه کعبه، خدایه زه. سړی حیران شي. ګڼ خلق رواني که نه، یو وی سبحان الله الحمدلله، نو بل به وی استغفر الله، بل به وی اللهم صل علی محمد، بل به وی اللهم بدل سیئاتی بالحسنات. دومره ګڼ مخلوق رواني او ار یو الله ته آواز کوي او داسې رب دی چې د ټولو آواز په یک وخت کې واوري او د یو آواز ته د بل سره نه ګډوډ کیږي. داسې رب دی. ته استغفار وایا، ته حمد وایا، ته جاړه خلق بلیږي او ستا اوښ که به بهیږي او ستا په اوښ که به عالمي وایي خدایا ته داسې رب چې دا ټول تا ته چیغې وخي او چې هر سړي ته ګوري او جاړي. بس خدایا ته د یو سړي جړا ستا سره د بلې سړي د جړا سره نه بدلېږي. ښه نو بچو تاسو ټولو ته وایم، مشرانو ته هم وایم، طواف کې غټ خیال کوئ. ښه موبایل خو سوال نه پیدا کېږي، خو دې کعبې ته هم نیغ مه ګورئ. داسې مختورن طواف کوئ، داسې غلی پکې دې کعبې ته ګوره او بیا مخ داسې کوه وایي خدایه زه خو د دې کعبې قابل نه یم. داسې مختورن طواف کوه، مختورن. ما ډېر علما ولیدل داسې غلی طواف کوي، نه به څوک داسې کوي نه بس غلی به ځان له رواني طواف کوي او د کعبې نه به ګیر چاپېره ګرځي، اوښ کې به یې رابهیږي. طواف دا طواف. ای بچو چې کله د کعبې نه ګیر چاپېره وګرځي، اووه چکرې پوره کړي نو را اوبه ګرځي، نو کعبې ته به نیغ وګوري. چې کعبه داسې ووینې که نه بچیا، نو بیا به په مطاف کې د مور مخ ته وګوري. نو دا کعبه او د مور مخ الله یو برابر کړي دي. کعبې ته به وګوري بچیو، د پلار مخ ته به وګوري، وایي دا کعبه او دا د پلار مخ الله یو برابر کړي. بچو تا د پلار مخ وزن نه دی پیژندل، بچیا تا د مور مخ نه دی پیژندلی. که تا وپیژن بچیا
ته به مور ته سپی ووایي ما ته مور وایي ما ته بچې سپی وایي ماله د دې حل وګوره ماله د دې حل وګوره حل ما ته پلار وایي ما بچې جدا کوي ما ته وښیه زما نفقه په چا واجب ده مولوي صاحب بچې مې جدا کوي نفقه مې په چا واجب ده مور وایي بچې راته سپی وایي ماله حل وګوره ما ته دې څنګه سپی وایي مولوي صاحب چې دا مور دې د مټ نه راونیسي که نه چې بچیا لږ دې خوا شه ته ما ته لږ ودرېږه تا ما ته بیګا سپی ویلی دی بچیا او ته نخه میاشتې ما په دې ګېډه ګرځولی بچیا ته هغه بچې بچیا ستا زما په دې لاسونو باندې متیازې کړي دي بچیا تا ماله ګوره دا ټول وجود پلیت کړی و په متیازو باندې نن چې دا چورلې لاسونه مور نیولې دي دا چورلې لاسونه پلار نیولې دي بچیا دا به چا چورړي کړي دا به تا متیازې کړي مور به په یخو اوبو لاسونه انځلي بچیا په یخو اوبو به هغې ټولې و جامې مانځې کړي نن ته وایې ته سپی یې نو مور له کوم ځای وګورم مور له زه جواب ورکولی شم مور ته زه څه ووامه پلار وایي ما بچې جدا کوي زه کمزوری شومه مولوي صاحب مزدورۍ مې بچو له وکړلې لاسونو ته مې وګوره په دې حل بچي جدا کړم زما نفقه په چا واجب ده ماله به نفقه څوک راکوي ما ته مور وایي مولوي صاحب ما بیګا شپه ماله دا شکایت راغلی مولوي صاحب ما شپه بیګا په لوږې تېره کړې د دې تپوس په الله د چا نه کوي بچي دي څو دوه بچي مې دي یو روغ جوړ دي او بیبیانې دي او ما بیګا وږې شپه تېره کړې د دې تپوس په الله د چا نه کوي بچو پلار وپېژنئ بچو مور وپېژنئ ښه بچو دا کردار چې نن ته حافظ دا د پلار برکت دی ښه دا د مور برکت دی ښه بچیا دا به مور دعاګانې کړي دا به پلار الله ته جړلی بچیا ځکه ته د قرآن حافظ شولې او که په دې مور نه دې قدم واړه د پلار نه استانه دا حفظ هیر نه شو مال نوم بدل که نوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان وی جنت میں اولیدو کلا فی المعراج فی لیلت المعراج او فی المنام یا می خوب کی جنت اولید یا می معراج پشپا اولید التزما د یو صحابی د تلاوت آواز راتو په جنت کی ما تپوسو کو دا زما صحابی نه دی وی چې ولې نه ما وی د تلاوت خو په جنت کې جنتیان اوري دې نه بختورتیا شته چې په لاره به روانو تلاوت پې کوه جنت کې به الله جنتیانو ته تلاوت اورو دې به جنت ته نه ځي چې تلاوت یې د نن نه جنتیانو اورېدو ما ته وی چې آو ما وی د ده څه عمل دی چې الله یې د تلاوت جنتیانو ته اوري ما ته وی د الله حبیبه دا د قرآن قاریم دی خو وکان ابر الناس بامه دې د مور ډیر منونکی دی دې د مور ډیر تابعدار دی نو الله ورله تلاوت دومره قبولیت ورکه چې دې تلاوت کوي نو په جنت کې جنتیان د قرآن تلاوت اوري بچو مور پلارو پیژنئ ښه بچو مور پلارو پیژنئ د مور پلار ډیر احترام کوئ ما ته پلار ګیله کوي زه بیا خفه یم پلار ما ته وایي مولوي صاحب بچي مې جدا کېدلو ما مزدورۍ کولې لاسونه مې کمزوري شوی دي چورړي لاسونه په مخ سپین ډکې ولاړ شي ته دنه خو خدای حیا کوي چې زه له به عذاب په اور څنګه ورکو ملایکو ته وایي ګزاره ورسره کوئ د ده ګیره سپینه شول او دی چې ګیره سپینه شي نو دی ورته لتې اړم کي بیا پې واړه یری بیا ورته وایي دا ما ډرندور دی وایي ته په څه نه پوهېږي ښه په دې پوهېده چې ته یې دې ځای ته راورسولې زما پلار پوهېده چې زه په دې ځای کېنولم خو نن نه پوهېږي ښه زما مور پوهېده چې زه په دواګانو دې ځای ته راورسولم خو نن زما مور نه پوهېږي ښه زما مور چې دا ورځ ما له غوښتله دی دې له غوښتله چې ته به ما ته سبا سپی وایي زما پلار چې دا ورځ غوښتله دی دې له غوښتله چې سبا به ته وایي چې دا ما ډرندور دی ته نه پوهېږي ما سره اوس والد صاحب عمرې له تلی اوس چې مونږ تلي وس 11 ورځې وشوې چې رالو ما زه خپل والد صاحب ته داجي وامه که نه نو ما به ورته داجي وي نو هلته خو پښتانه ډېر زیات و په دواړو حرمینو کې خادمان او هوټلو والا هغې ټولو به پېژندلو یو هوټل والا شپږ ورځې مونږ د روټۍ میلمانه کړي وي تاسو به بل ځای ډوډۍ نه خورئ زمونږ به میلمانه نو ما به والد صاحب ته خو زه داجي وامه
نو هر سړی به داجي څه شو هر سړی به زما والي صاحب د بیا داجي وي رابه مولي صاحب داجي څه شو داجي بره دی داجي ته غږ که چې راکوز شي هر سړی به ورته وي داجي خیر علی داجي خیر علی نه ما وی دا زما داجي دی دا زما والد محترم دی د چې زه دې ځای ته را رسولم دی لی راغوښتلم چې ته به سبا وایي چې پلار مې نه پوهېږي نه زه چې دې ځای ته را رسولم زه د پلار دعا را رسولم زه د مور دعا را رسولم نو مور ته دی له غوښتي مور وایي مولي صاحبو ستا چې دا پګړی په سر یې او ته زما خدمت کوې ماله ډېره مزه راکوي والد صاحب وایي مولي صاحبو چې تا ته دا ټول خلک ودرېږي او ته ما ته ودرېږي دا ماله ډېره مزه راکوي چې خلک ټول تا ته ودرېږي ته ولاړې او تا ته خلک وایي کښېنه ته ورته وایي نه والد محترم مې ولاړ دی زه ځکه ولاړ یم نو دا ټول خلک پلار ته ودرېده که نه دا پلار ته ودرېده ښه نو مور او پلار چې ورځ غواړي دی له غواړي نو پلار ما ته وایي مولي صاحب بچي مې جدا کېدلو زه غلی ناست ومه تقسیم شروع پلار ناست یې بچي ځان له مال تقسیم کی اول خو علماو نه تپوس وکړه چې پلار ژوندی دی نو ستا اتانیس هم نه رسي ښه اتانیس پوزی دې هم په ځمکه کې نه رسي دروغ نه یې که سره دې پکې هم نه رسي دا د پلار ملکیت دی چې دې ورسره څه کوي کولی شي ته ترې نه تپوس هم نشي کولی دې په ژوندانه راپس وي تقسیم وکړه بیا د مرګ نه پس الله اکبر دا خو تاغه په مړو کې حساب که که نه په ژوندانه ورسره تقسیمونه کوي خو مړه کړی دی بس کیسه دې ولا ختمه کړې ده نو هغه ما ته وایي مولي صاحب یو وایي چې کیسې تقسیم کې زما ځای راشي نو یو وایي دا ستا پلار دی بل وایي دا ستا پلار دی نو بل وایي دا ستا پلار دی زه هم خدایا اوسه پورې ما 15 بچي ساتل او نن 15 بچي یو وایي دا ستا پلار دی بل وایي دا ستا پلار دی نو هغه پلار په جړا شي زه هم ته ولې جاړې ته خو د اجري جومات سړی وې وی مولي صاحب ځکه جاړم چې دا بچي زما رکوټي دا خو ته اوس غټ عالمې ښه دا ته اوس غټ افسرې ښه دا اوس پلار کمزوری شو ځکه ته خبره یېرېږي بچیا دا به تم دې حالت ته ورسي بیا به بچي په تا پورې ټوخي کوي ښه نو پلار وایي مولي صاحب دا چې واړه یو به زما غېږې ته راوختو چې دا زما ابو دی بل به وی چې دا زما ابو دی بل به وی چې دا زما ابو دی نو مولي صاحبو 20 کاله ما ته په دې ژبه ابو ولې وي ما ته به ابو نه وي د وخت نه ما ته به د وخت نه ابو نه وي مور وایي چې ما ته نن سپی وایي نو د ما ته امي ولې وي ما ته به د امي نه وي د اوس نه ورته مه وایه چې بیا ورته وایي نو مولي صاحب 20 کاله ما ته ابو ویلی دی نن ما ته وی دا ما ډرندور دی د پلار موبایل مثال د موبایل دی چیزی لوډ ورته کوي نو وی کار کوي او چیزی لوډ نه کوي که الله اکبر هغه نفقه پتا واجب د واجب دا ووره بچیا دی وی دا ما ګټلی دي زه هم تا چې ګټلی دي او تا نه پې خوله وتلې ده او ستا پلار ستا د نفقې محتاج دی د ټولو علماو نه تپوس وکړه ادا ته دې جدا شوی او نفقه نه ورکوي ته چې دا یوه نوړی خورې دا حرامه روانه ده دا حرامه ده دی وی حلاله ده زه هم حرامه ده وی څنګه حرامه ده دا ما ګټلې ده وم په دې کې د پلار نفقه پتا واجب و تا د پلار هغه نفقه ورسره هم خېټې ته وویشته نو دا حرامه ده که حلاله ده په دې کې د پلار حق روان دی په دې کې د بوډۍ مور حق روان دی ته چې ګټې ته دنیا ته داسې راغلی وي ته دنیا ته داسې راغلی وي نو پلار به خفه کېږي نه بچو ګورې داسې به نه کوئ ښه بیا ما ته وایي تا سره مدرسه کې سبق وي او ما ته کنزل کړي زه بیا خفه کېږم نه ما ته وایي تا سره مدرسه کې سبق وي بچو داسې به نه کوئ ښه د میندو دا ګیلې ختمې کوي ښه مولانا روم رحمت الله علیه لیکلی دي وی سړي سره خواته بچی ناست مشر بابا پلار دی پورې کارغه کېناست په دیوال دا پلار بچي ته وایي بچیا څه ناستې وي بابا کارغه دی بیا ورته دا پلار وایي څه ناستې وي بابا کارغه دی بیا ورته وایي بچیا پوری نه نه څه ناستې وایي په سترګو ړوند شي خو کارغه ناست دی خدای دې ړوند کتی نه پلار بچی د مټ نه وري بچیا زه کارغه نه مخا نظر برابر دی خو ما پتا یو امتحان کو بچیا خو ناکام شي ولی پلاره وی ته راکوټې وې او زما په غېږ کې ناست وې په دیوال کارغه کې ناستو تا ما ته وی پاپا څه ناستي ما درله شونډې ښکل کړې چې کارغه ناست دی زما بچی خبرې کوي پلار ته کنزل کې دی له شونډې ښکلې ای به وایي زما بچی خبرې ماتې ای به ما ته دې کنزل وایي ما تا له شونډې ښکل کړې چې کارغه دی
تا بیا وی بابا څه ناست دی؟ ما بیا وی بچیا کارغه ناست دی. بچي خو نه پوهېږي که نه واړی ما راکوټې زوی دی ښه ورانکار یم دی. ما ته کله ناکلې وی ابو خیر علی زه هم لوی سړی شي. بیا وی حقانی خیر علی زه هم لوی سړی شي. بیا وی وسته صاحب خیر علی. ما ته خو څوک وسته صاحب دا ټول نومونه یاد کړي دي. کله راته یو نو زه ورته ښه لوی سړی شي. داسې تم د چا بچې وي ښه داسې به تام چاته 10 او 10 اوازونه کړي هغه به درته خاجي کړي ښه ته چې نن دا بچي په ځان پورې نیسې تم د چا بچې وي ښه ته به هم چا په ځان پورې نیولی نن هغه له هم جړا ورځي چې تا هغه جدا کړی دی او خوالی نه ورځي هغې له نن جړا ورځي چې دی به ما ځان پورې نه ونیولی. نو مولان هغه کس بچي ته وی تا ما نه یو کم 100 پیرې تپوس کړی یو کم 100 پیرې او د هرې پیرې سره به ما ستا خلخ کولول او تا ته به می بچیا کارغه ناست دی بچیا کارغه ناست دی. نو د پلارانو میندو خیال ساتئ ښه بچو خدای به ښکلي عالمان کې ښه د دې پګړۍ سره چې تاسو خدمت کوئ مور سمه خوشحالي عالم بچی دی ګوره زما خپو ته ولاړ دی عالم بچي اوبه راوړي مور به څومره خوشحالي دا پلار به څومره خوشحالي. خدای دې پلار مه ناجوړه کوه چې پلار دې ناجوړی ته ورته سره د دې پګړۍ سر ته هو دا جي دې اوبو باندې مې سوره یاسین وی ویسکه سوره فاتحه مې پې وی ویسکه ښه بچیه ته چې ما حافظ کولی ته ما دې ورځې له حافظ کولی چې ته به زما خدمت کوې. قرآن کې رب العالمین فرمایي ښه بچو ولا تقل لهما اف د مور او پلار ته به اف کلمه نه وایې په ترجمه یې ځان پوه کوئ ښه د دې څه ترجمه ده مونږ دا علما م وایو څنګه به مور او پلار ته اف نه وایې په مطلب یې څوک پوهېږي بچو نه پوهېږي که نه مور او پلار ته به قرآن کې الله وایي اف نه وایي نو څنګه به نه واما. ما تفسیر کته هغې کې لیکلی وي د اف په ترجمه ځان پوه که ښه د اف ترجمه دا ده چې پلار داسې حد ته ورسي چې د هغه بول و برا ستا په ذمه شي ښه واړه بول لوی بول دا خدمت ستا ولګي دا ډیوټي ته شروع کې د پلار بول و براز واړه بول او لوی بول ته سپا کوي او دا خدمت کوي نو دا خدمت په کوي په کلونو به یې کوي او ولا تقل لهما اف په دغه ټیم کې به د خولې نه اف هم نه راوباسي او دا خدمت په کوي دا خو له ستا پلار هغې ته نه دی رسېدلی خدای دې مرسوه پلاره دغې حالت ته چې دا بچي به څه وکړي لبې به در باندې وکړي لبې د کوره به ایستلی مړه ای بچو پلارانو پیژنئ میندې وپیژنئ دا د جنت دروازې دي او تاسو ټولو ته وامه چې کله روټۍ خورئ ته مخکې لاس انځئ او چې روټۍ اخورئ ته نه وروستو لاس انځئ. علما وایي دا د ټولو پیغمبرانو سنت دي د یو نه د روټۍ نه مخکې لاس انځل او وروستو. علما وایي دا فقر ورکوي ښه دا غریبي ختموي په کور کې برکت پیدا کوي. یو بزرګ لیکلی وي ما د عالم نه واورېده چې د روټۍ نه مخکې وروستو لاس انځئ دا غربت ختموي دا په کور کې برکت سیوا کوي دې سره قرضي ختمیږي. وی په ما قرضه وه ما په دې نیت شروع کړه چې دا د پیغمبرانو سنت دي د 1,24,000 کم و بیش شروع مې وکړله وی زر تر زله را باندې هغه قرضه مکمله ختمه شو بیا را باندې 1 روپۍ قرضه نه لاوښتې ښه نو دې سره ډېر برکتي خیرونه نو بچي او لوی واړه ټول داسې کوئ. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. رب العالمین دې دا بچي با عمل عالمان با عمل حافظان کی. وآخر دعوانا درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کریم الله دا ختمونه قبول کی یا الله دا مدرسه قبول کی یا الله طلبای قبول کی یا الله استادان قبول کی یا الله معاونین قبول کی یا الله خادمین قبول کی یا الله دا کله د دین مرکز وګرځي الله د دین چینه وګرځي الله دا ټول پلاران د حافظانو پلاران کی الله د علماو پلاران کی الله دا میندې د حافظانو میندې کی یا الله څومره بیماران دي د ټولو شفای کامله نصیب کی څومره مسافر دی الله په خیر او په عافیت خپل وطن ته راول
یا اللہ فلسطین کی مسلمانان دی مظلوم دی یا اللہ تی حامی و ناصر شي الله ته د ظالم نه د ظلم انتقام والی الله یا الله مونږ ټول د والدینو تابعدار کې الله دا بچی ټول د والدینو د سترګو یخواله وګرځي خدایا د مور او پلاری د دنیا او د آخر د خوشحالۍ ذریعہ وګرځي یا الله مونږ له کې د والدینو قدر او احترام پیدا کړي الله مونږ ټول نه رضا شي یا الله دا ناس ته زمونږ د ټولو قبول کړي یا الله د دې مشرانو ځوانانو ډیر انتظار به کړي الله ته دا انتظار قبول کړي خدای د دې انتظار په بدله کې ورله خپل رضا ورکړي یا الله خپل رضا مونږ ټول لراکړي الله زما د تقریر ویل د خپل رضا ذریعہ وګرځي یا الله مونږ د ریاو د تکبر او د شهرت او د دنیاوي لالچ نه بچ کی خدای مونږ له ودا تقریر تلی خبراله پتل د میزان کېږدي ستانیت 100 د پیسو نیت تیو د شهرت نیت تیو د استقبال نیت تیو د شاباش نیت تیو چې خلق درته استقبال وکيو هارونه درته ورواچي دا تقریر به مونږ لتلی خدای ډیره ګرانه مرحله خدای ته قبول کړي الله یا الله ته قبول کړي خدای مونږ د دینه بچ کړي الله مونږ لوی امتحان کیو خدای تبارک دا یو خبره به مونږ لتلی یا الله زمونږ د نیتونه خالص کې خدای دا سچې مو وي ته اثر ورچون کې دی بچو له ټولو لپاره د عمل کولو توفیق اول په الله مونږ له د عمل توفیق راکې رستو دویله یا الله دا ناس ته قبول کړي الله قبول کړي الله قبول کړي اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك آمين آمين برحمتك يا رحمن